الرحمن الرحیم ويسألونك عن الروح. حضور دا مشرکان تپوس کوي په باره د روح کې چې دا روح څه شی دی. قل الروح من امر ربي. حضور ووایه وته چې دا د الله حکم دی. وما اوتیتم من العلم، او نه دی ورکړی د دې علم دی مشرکانو ته الا قلیلا خلق غنتا. ولئن شئنا کچری منګ اوغواړو ای پیغمبر علیہ السلام لنذهبن بند بکو بالذی اوحینا الیک آغا وحی چې تا ته کو ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. بیا به ته اونمو مې د ځان د پاره په منګ باندې څوک ذموار چې کولو یې کی الا رحمتا من ربک. خدا د الله رحم دی پتا باندې. ان فضله كان عليك كبيرا. بشک د الله پتا باندې لوی فضل دی. قل حضور وتوایا دی مشرکانو ته لئن اجتمعت الانس والجن کرا جمع شي دا ټول انسانان او ټول پیریان علا پدی خبره ان یاتو چروړي بمثل هذا القرآن پشان د دې قرآن لا یاتون بمثله رو بنړي شي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر که یو بل سره مرګرتیاو کی ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فتحقیق سره بار بار بیان کړی دی منګه د فار د خلکو په دې قرآن کې هر قسم مثال. فابا پس انکار کوي دی اکثر الناس اکثر د خلکونا الا کفورا د هر سیز نه خود کفر نه انکار نه کوي. یا فابا پس انکار کوي اکثر الناس اکثر خلق زمونږه د احکاماتنا الا کفورا او د کفرنا. وقالو او ویدی لن نؤمن لکا منگ بپتا یقین انکو اے پیغمبر علیہ السلام ستا پا پیغمبر با یقین انکو حتی تردی پوری تفجر لنا من الارض ینبوعا چیتا دمکی پزمکا کی منگ لچنی رو باسی او تکون لک جنتون یا ستا دا پار یو باغوی من نخیل دا قجرو وعنب دا انگرو فتفجر الانحار حلالها تبجیرا. پس پا آغی کی نهرون روانی او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. یا پا منگا یو ٹوٹا دا اسمان نرو غرزوالا کسنگا جستا خیال دے او تأتی بالله والملائکت قبیلا. یا دی راشی اللہ او دا غفرشتی منگتا مخامخ او یکون لک بیت من زهرف. یا دستا د پاره یو کور وي د سرو زرو او ترقا فی السماء. یا ته اوخیجه زمونږ په مخ کې اسمان ته ولن نؤمن لرقیکا ستا په خطو به هم مونږ یقین اونکو حتی تر هغې پورې تنزل علینا چې ته راوړې مونږ ته کتابا نقرؤوه داسې کتاب داسې خط چې مونږ یې ولولو. قل حضور ورته ووایه سبحان ربی پاکی در رب زما درا حل کنتو زخو نیما الا بشر الرسولا خو یو انسان ما را لگلی شوی. اللہ پاک دلتا کی د مشرکانو اغا انتہائی پراگند ذہن داغی اغا جاہلانہ سوالات او داغی ہدایت ننصب کی دن کی خبری ذکر کی. الله پاک وی چې کله په پیغمبر علیه السلام باندې دی ناکام شو چې په څه طریقه باندې مونږ دی د خپل تبلیغ نه د خپل دعوت نه د خپل بلنې نه منی چې دی دا نه وي چې یاره دا بوتان دا د عبادت قابل نه دي چې دی دا نه وي چې دا بوتان دا ذمواران نشي کېدی چې دی دا ونه وي چې د الله نه ما سوا بل ذموار نشته چې دې د خپل خبرو نه وړي په هیڅ طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منې نه کو. عقلی نقلی وحیي یو دلیل هم دی پیدا نه کو چې پیغمبر علیه السلام باندې دا خبره بدله کړي چې د الله نه ما سوا نور څوک ذموار شته. نو د مدینې په یهودیانو پسې لاړ. ابی ابن ابي معید او عامر دا دوه کسه د کفارونه دی لړو او د مدینې یهودیانو ته وی چې موږ ته دا قسمه سوالونه وښیه د تورات نه
چې موږ په دې پیغمبر باندې هغه وګو دې موږ له جواب رانهږي او موږ ورپسې پراپیګنډه وکړو. یعنې دا پراپیګنډې عادت د جاهلانو دی، د مشرکانو. هغوی ورته وایي داسې چلو کې درې تپوس ترې نه وکړي، که د درېو واړو جواب یې درکړو هم پیغمبر نه دی، که د درېو واړو جواب یې در نه کړو هم پیغمبر نه دی، او که د دوو یې پکې درکړو او د یو یې در نه کړو نو بیا ومنئ چې دا په حقه پیغمبر دی. تپوس ترې نه وکړئ چېرې د مشرق نه تر مغربه پورې کوم بنده سفر کړی دا څوک و؟ هغه ځوانان څوک وو چې هغوی صرف د الله پاک د وحدانیت په وجه باندې خپله بادشاهي او خپل کور ور پرېښی و او په یو غار کې پناه اخیستې وه. یعنې ذوالقرنین سکندر څوک و او اصحاب کهف څوک وو؟ او درېیم تپوس ته وکړه چې دا روح څه شی دی؟ اوس دلته کې یو عجیبه خبره دا را چې د دې روح د دې سره څه تعلق نه و، خو دا روح د دې تپوس د هغوی ځکه وکړو چې که چېرې دا پیغمبري نو دی به داسې فضول قسمه سوال دا نظر انداز کړي، ځکه چې دا فضول څنګه دی؟ اوس د یو څیز تا ته فایده او نقصان وي نو ته د هغې په باره کې خبره وکړي، چې د یو څیز تا ته فایده او نقصان نه وي نو د هغې په باره کې څه ضرورت دی چې ته تپوس کړي؟ لکه مثلا یو سړی تپوس وکړي چې د آدم علیه السلام او د حوا بې نکاح چا تړلی وه. اوس هر چا چې تړلی وه ستا د هغې د نکاح سره څه کار دی؟ دا فضول سوال دی. ابراهیم علیه السلام چې ګډ حلال کړو نو هغه غوښه چېرته لړه؟ هر چېرته چې لړه ستا په هغې کې څه کار دی؟ بس ستا ایمان دا پکار دی چې بس هغه د الله دپاره دا کار وو. د موسی علیه السلام په دور کې چې د غوا په پوټي باندې کوم سړی ژوندی شو نو دغه سړی تر څوره ورځو پورې وي پروت و، یو ورځ پروت و، دوه ورځې پروت و، الله پاک داسې ګران دي څلوېښت ورځې پروت و. دې ته فضول قسمه سوالونه وي. یا بھائی موږ څنګه ومنو چې یو ولی الله یو شهید یا یو پیغمبر په خپل قبر کې ژوندی دی؟ خو د الله پاک کار دی د هغوی د شان مطابق هغه ژوندی دی. پیغمبر د خپل شان او حالت مطابق ژوندی دی، شهید د خپل شان او د حالت مطابق ژوندی دی، او ولی الله د خپل شان او د حالت مطابق ژوندی دی. هغه حالت یې الله ته بدلي، ما ته اوس دې څه پته دي؟ نو دې ته ویل شي فضول سوالونه. نو د هغوی په ذهن کې دا وه چې که چېرې دې پیغمبر وي نو دې به د دې جواب ورنکړي. پیغمبر علیه السلام له چې راله ورته کېناست درې واړه سوالونه وي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي سهار له ورته کخیر ووم، بلکې کخیر یې پکې انشاءالله یې پکې ونه وي، سهار له ورته ووم. په دې وجه باندې وحی تقریبا د صحیح قول مطابق 15 دن بنده وه، یو قولدار 40 ورځې بنده وه، یو قولدار 6 میاشتې بنده وه، خو صحیح قولدار چې 15 ورځې وحی بنده شوه. چې الله پاک بیا د سوره کهف آیات راولېږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ته چې کله یو کار کې نو د هغې په باره کې وایه چې انشاءالله خپله عجزي ظاهروه چې دا زما کار نه دی، دا به د الله کار وي. پیغمبر علیه السلام دغه 15 ورځې دي ته ښه پوره مکمله شوه، دي وی وګوره پیغمبر نه دی که نه، موږ خو تاسو ته وایو چې دا پیغمبر نه دی او دا دی او هغه دي پراپیګنډې وکړې. الله وی پرېږده چې دي زړونه سپک کړي. پیغمبر علیه السلام به داسې ګرځېده په جبریل علیه السلام پسې غار حرا ته به ته لکه چې څه تېروږ شوي، لکه یو سړی مونځ ګزار یو مونځ ونه کېږي که نه نیمګړي کېږي، دقه شان دی به چې کوم دی نو پیغمبر علیه السلام پریشان و. په 15مه ورځ باندې یا په 14مه ورځ باندې جبریل علیه السلام راغی، وحی راوړه دي ته پوره مفصله واقعه هغه د اصحاب کهف او د ذوالقرنین سکندر راوړه او ورته یې وی روح ویسألونک عن الروح. حضور د دې درېیم تپوس دا دی چې دوی د روح په باره کې معلومات کوي چې دا روح څه شی دی. قل ورته ووایه الروح من امر ربي، دا امر ربي دی، دا الله حکم دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او د دې علم الله پاک نه دی ورکړی. مفسرین یې معنی کوي
نه دی ورکړی دی مشرکانو ته الا قلیلا خلق غونته کې صرف د تپوس قدرې کولی شي نور دي ته د روح په باره کې هېڅ معلومات نشته نو که چېرې یو مسلمان د روح په باره کې معلومات ورکړي نو هغه د الله پاک د دې قول د دې خلاف خبره نه ده چې الله وایي دې خو ما چاله علم نه دی ورکړی لکه علامه ابن قیم رحمه الله په دې باندې پوره کتاب لیکلی دی کتاب الروح او هغه د روح پوره تفصیلات لیکلي دي چې دا روح په څو قسمه دی څو قسمه روح دی او دا روح څه کار کوي امام نصفي صاحب مدارک کې لیکي چې د انسان جسم کې دوه څیزونه دي یو روح دی یو نفس دی یو ښځه ده یو نر دی دا روح دا نر دی او دا نفس چې دی دا ښځه ده نر چې کوم دی نو هغه همیشه دپاره د غیرت کارونه کېږي او د ښځو نه اکثر کچه کارونه کېږي نو دا نفس چې کوم دی چې کوم نفسانی خواهشات دي نو دا د نفس کار دی انسان چې کوم نفسانی خواهشات په دې کې دي او دی کوم ناکار عمل کوي دا د نفس کار دی او چې کوم دی د نیکۍ کارونه کوي دا د روح کار دی په ده باندې کله روح غالب شي او کله فی نفس غالب شي دی چې د روح غذا ډېره روح له ورکوي روح پې غالبي یعنې دی نیکۍ کوي د به دونه توبه وباسي روح پې غالبي روح مضبوطېږي او چې کله دی نفس غټ کي نو بس دی به دې طرف ته مایل شي او هغه نفس په دې باندې غالب شي نو دی نفسانی خواهشاتو طرف ته بوځي او ابن قیم رحمه الله وی مختصره خبره چې روح په دوه قسمه دی یو روح قایم دی چې ته د سا روح وي او یو روح روان دی چې ته د عقل روح وي د شپې د ده نه چې کوم دی نو روح روان وځي او روح قایم په دې کې موجودي یا روح قایم یا روح دایم چې هغه د سا روح دی نو دې سا خو الي ژوندي خو په ده کې عقل نه په دې وجه کله اسمان ته خیږي کله ځمکې ته کوزېږي کله سپوږمۍ ته خیږي کله څوک وجني کله څوک وجني کله څه کېږي چې ده کې عقل نه بې عقله وي کله چې په خپل کټ کې پروت وي لتې سکونه وي دا چې کوم دی نو په دې وجه چې د عقل او د شعور هغه روح په دې کې نه او چې هغه کم ځای ته کم ځای نه تېرېږي هغه حالت په ده راځي نو چې کله الله پاک وغواړي چې د ده نه دا بل روح هم والي نو بس دی ورپسې وباسي د سا بس دی تش لاش پاتې شي او چې الله پاک ورله لا ټایم نه مقرر کړي د عقل روح ورته راواپس کړي دی بیا راپاسي او روغ جوړ انسان ته نه جوړ شي نو الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام دې ته ووایه چې د دې علم هغه الله پاک چاله نه دی ورکړی خو ډېر زیات لږ ولا ان شئنا نو دې چې دا خبره واورېده د دې یقین راغی چې حقیقت دی پیغمبر علیه السلام د فضلو خبرو جواب نه ورکوي د الله د طرف نه ورته اډر نشته او پیغمبر علیه السلام دا بد ګڼلی دي وکرها قیل وقال پیغمبر علیه السلام دا قیل او قال څه ته وایي هغه دغه خبرو ته وایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بد ګڼلی دي چې د کار خبرې کوئ بېکاره خبرې یو بل سره مه کوئ چې موږ ورته ګپ شپ وایو چې ګپ شپ لرالمه په دین کې ګپ شپ نشته ولئن شئنا او کچری منګه وغواړو الله پاک وایي لنذهبن بالذي اوحینا الیک منګه به بند کړو په تا باندې هغه وحي چې کېږي تا ته ثم لا تجد لک به علینا وکیلا بیا به هېڅوک داسې نه چې هغه ستا دپاره ذموار جوړ شي چې وحي درته کولو کي الا رحمتا من ربک حضور دا الله پاک دا د الله په تا باندې رحم دی ان فضله کان علیک کبیرا او دی په تا باندې یو لوی رحم دی دومره عزت یې تعالی درکړی دی چې تا د خپل علم نه خبرې قل حضور ورته ووایه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن که چېرې دا ټول انسانان او فیریان راجمع شي چې راوړي په شان د دې قرآن لا یأتون بمثله د دې په شانتې به راونړي شي ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر که د یو بل مددګار شي څوک کمپیوټر ته کیني څوک په ویب سایټو شي څوک چې کوم دی نه انسټاګرام ته کیني څوک یو خوا څوک بل خوا څوک ورته د یو ځای نه راوړي څوک ورته د بل ځای نه راوړي خو نقل خو به وکړي شي خو په قرآن کې چې کوم علوم موجود دي هغه شانتې علوم به پیدا نه کړي شي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل موږ په دې قرآن کې دې انسانانو ته هر قسمه مثال چې د دې راه راست او هدایت ته د راوستو دپاره دي بیان کړي دي فابا اکثر الناس پس انکار کوي اکثر خلق الا کفورا مگر د کفر نه انکار کوي خو
د ذموارانو د پیدا کېدو نه انکار نه کوي. الله وی انکار کوي د کفر نه، د کفر نه مني، خو د مسلمانۍ په جامه کې د کفر کارونه کوي. دا معنی چې کوم دی نو د ابو سعود کې ابو سعود شریف کړی دا چې د دې نه مقصد دا دی دلته کې د دې جملې نه چې الله پاک وایي په ابا اکثر الناس، پس اکثر خلک انکار کوي. د څه نه انکار کوي؟ د الله د نظام نه انکار کوي. الا کفورا، اگر چې هغوی د کفر نه انکار نه کوي، د کفر نه انکار نه کوي، د مقصد څه دی چې هغوی قرآن باندې یقین ساتي خو د قرآن نظام نه مني. هغوی د کفر نه د انکار نه کولو نه مقصد دلته کې چې کومې دا استفهامیه جمله ده، د کفر نه خو انکار کوي خو د الله د نظام نه او د هغې د مخالفت نه انکار نه کوي. الله سره شریکانان ګڼي، په هر یو کار کې چې کوم دی نو د الله د نظام خلاف کارونه کوي. نو موږ به یې لنډه معنه دا وکړو چې فابا اکثر الناس، پس انکار کوي اکثر خلک د ذموارانو نه، الا کفورا او د کفر نه. وقالو، او هغه څنګه انکار کوي؟ وقالو دی وی، څوک وی؟ دا مشرکان وی لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. حضور مونږ به پتا هیڅ چر یقین نه کوو تر څو چې ته موږ له دې ځمکې نه چینې را بار نه کړې. او تکون لك جنة من نخیل وعنب، یا ته موږ له ستا د داسې یو باغ وي چې په هغې کې کجوري او په هغې کې انګوري. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، او ښه فراوانه اوبه پکې بهېدلي، یعنې د سیل سپاټي زیري پکې ومي چې کوم دی چې هغې له چې یو سړی چې کوم دی په مازدیګري کې چکر له وځي او هلته کې کښېني لږ ساعت او ستا د بلای کجور مي چې یو بوری بوری پکې موږ له هم راکې. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا د اسمان نه خیر دی یو ټوټه راوغورځوه چې دغه دا کې نشته، په وس کې نشته، یو ټوټه را باندې راوغورځوه کما زعمت علینا کسفا، لکه څنګه چې ستا ګمان دی چې په موږ باندې به سزا راځي. او تأتي بالله والملائکة قبیلا، یا راوله په موږ پسې الله پاک او د هغه فرشتې مخامخ چې موږ ووینو چې هغه فرشتې چې کوم دی نو په خپله اعلان وکړي چې دا پیغمبر دی او ایمان پرې راوړی. لکه څنګه چې کوم دی نو مثال یې داسې دی چې یو سړی وایي استاد جي ته ترجمې ته ناست یې، ته موږ ته وایې ترجمې ته راغونډ شه او ترجمه وکړه. زمونږ خو ترجمې ته ضرورت نشته، موږ له بھائی دا لارې راله پخې کا، دا نالې پخې کا، د دې سړک په باره کې څه غم وکړه. دا نن سبا چې کوم دی نو دومره لړه ده او خلکو باندې بلا په ټولو باندې طبي ټوخي لګېدلي دي، دې لپاره دوايانو څه وکړه او دا کار وکړه او دا کار وکړه او دا کار وکړه. نو هغه به ته وایي بھائی ټیک ده ستاسو خبره صحیح ده چې زم قرآن ته راغواړم، خو زه څه وزیر اعظم خو نه یم، زه څه صدر خو نه یم، زما په وس کې خدا کارونه نشته چې کوم کارونه زما په وس کې دي هغه به دله کومه. وایي ورته بھائی پس په آرام کې نه، بیا بس مونږ ته بیا د سره ترجمه کومه، زمونږ چې ضروریات دي زمونږ ضروریات پوره کړه، زمونږ دنیا زمونږ ضرورت دی، آخرت خو زمونږ ضرورت نه دی. مشرکان پیغمبر علیهم السلام ته دا خبره کوي زمونږ ضرورت دا دی چې مونږ له ځمکې چې کوم دی د زراعت قابلې کا، زمونږ ضرورت د سیل سپاټي دی، مونږ له ښه ښکلې چې کوم دی نو باغونه جوړ کا، او که دا نشي کولی نو کم از کم خیرې خو راته کولی شي، خیرې راته وکړه. وګورې مونږ ستا منونه او یا دې چې کوم دی نو الله پاک راشي او د هغه فرشتې دې راشي چې فرشتې وایي دا الله پاک دی او دا الله پاک وایي چې بھائی دا صحیح پیغمبر دی. په مقصد باندې زما پوه نه شوې، یعنی مقصد د دې نه خبرې نه داري چې دی په هغه خپل